لباس او جامع قرآن کې الله فرمایي قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. سوآتکم وریشا لباس او جامع دا د الله په نعمتونو کې یو عظیم نعمت ته. سترپوشي خپل بدن پټول دا یو فطری سیز دی. خپل بدن ښکارا کول دا فیشن نه دی ښه. فیشن په لباس اچولو کې دی. که په بدن ښکارا کولو کې انسان ښکلی او ښه ښکاره کېده او فطري څیز وي نو بیا خو غوا ستانه ښکلی ده. ستاسو په کور کې چې کومه غوا د هغې پرتوګ اچولي کمیس یې اچولي لوپټۍ په سر کړي نه بیا خو هغه ډېره پیشنداره ده جامې یې نه. نو ای انسانه ته ځان ته فیشندار او ځان ښکلی کول غواړې په دې خبره چې ځان د غوا په شان کې دا خپل جامې وباسي خپل سر ښکاره کې خپل بدن ښکاره کې نه بلکې لباس خو هغه لباس دی چې په هغې سره ستا اعضا پټ شي. سلیم الفطرت انسان بخپل اعضا پټی زنانا نارینا. په دویم نمبر کې بیا وریشا ذریعه د زینت ته خو هغه هم د شریعت په دایره کې دن نه. نمبر 1 سترپوشی، نمبر 2 آرائش او نمبر 3 د ګرمۍ سړځای نه پې ځان ساتل. د فیدې د لباس دا فیدې دي ښه. لومبۍ فایده دا ده چې ته به خپل ستر پټی چې ستا جسم او ستا بدن څوک ونه ویني بل ښکلی پې ښکاري که نارینه یې واچي که زنانه یې واچي ښکلی ښکاري او بل د ګرمۍ سړځای نه د ځان بچ کولو ذریعه ده. نو سترپوشي دا مقدم ده ښه. د شیطان لومبنۍ حمله په انسان باندې دا وه چې د هغه نه جامې وباسلې هغې بې پردې ننم شیطان او د شیطان ملګری لګیا دي زمونږ زنانه هغه بې جامو کوي بې لباسه کوي یې. ګوره د ایمان نه پس فرض چې کوم دی هغه سترپوشي ده چې ستر د ښکاري مونځ دم نه کېږي. ځان پټول بدن پټول خپل اعضا پټول داسې جامې نه اچول چې په هغې کې ستا اعضا چست ښکاري داسې پړوني نه پسرول داسې جامې نه پسرول نه اچول. مایلات ممیلات بعضې زنانو داسې جامې اچولي چې هغه په نه جامو حسابي په هغې کې د هغې د جامو د بدن ساخت ښکاري باقاعده پته لګي چې د پلانې عضو دی او دا پلانې اندام دی او دا پلانې اندام دی. داسې جامې نه دي. دغه رنګې داسې پړوني په سرول او داسې برقې اچول چې په هغې کې زنانه ښکاري دا جامه نه ده. پخوا به پښتنو غیرت کو پرده به یې کوله حیا به یې کوله پښتني جینکۍ او پښتني پیغلې به پېژندې هم نه شو چې دا څوک را روان دي. اوس خو ماشاءالله الله دې معافي وکړي زمونږ د علاقه د پښتنو علاقه ده که نه پنجابیانو ده پښتانه دي که نه ټول او ټول مسلمانان دي که نه باقاعده پته لګي باقاعده دا په کم پوزیشن کې او په کومه طریقه باندې چې زنانو پړونی اچولي بلکې پړونی خو نه اوس خو بس دا ماسک راوتی دی خدای دې ماسک لم چې کوم دی ډېر جزای خیر ورکړي بس زنانه لوپټه په سر کړي او ماسک واچوي او ځي بېغمه د هغې هغه پړونی د هغې هغه برقا د هغې هغه لوپټه هم داسې وي چې هغه دلکش وي سړي ځان طرف ته مایله کوونکي وي. نو دا ټول د شیطان کارونه دي ښه. د شیطان مقصد دا دی او په دې باندې زنانو ته ځان هم ښه ښکاري خپل ځان بل ته ښکاره کول په دې زنانو ته ځان ښکلی ښکاري چېرې ما دې پردي سړي وویني
بیا الټه سړی ګناهګار یاره وي سړی راته نه ګوري نو ګوري به نه ته په کم پوزیشن کې د کوره راوتې لہذا په خپلو بچو باندې کنټرول راولو ما تاسو ته بل وضاحت کړی چې د خدای پیغمبر وي او خدای وي او صحابو ته وي مونږ وایو مړه د علما او د استادان زړه تنګي دي زړه تنګي دي د دې چې کوم دی نو وسیع ذهن نشته وسیع الذهن نه دي پرېږده مړه دا خو ګوره مسلمانان چرې دي ته نه ګوري نه ګوره چې په چا کې مسلماني سترګې به ښکته ساتي نو سړي به سترګې ښکته ساتي خو ترمنځ شیطان دی تا چې ورته ځان داسې سنبال کړي او په دفتر کې ورسره ناست او په سکول کې او په کالج کې ورسره په یو ډیسک ناست نو بیا به خامخا ګناه کې اخته کېږي هلک او جنۍ دواړه لہذا الله فرمایي ګوره یا بني آدم اے خلکو انسانیت طرف تراشه ګوره دوه خبرې کېږي انسانیت اختیار کې انسانیت دا دی چې د حیوانیت نه ځان وباسه حیوان که بربند ګرځي ته بربند مه ګرځه هغه حیوان دی بل الله دې طرف ته اشاره کوي یا بني آدم اے بني آدم اے انسانا راویښ شه د خپل پلار دشمنو پیژنه د خپل مور دشمنو پیژنه هغه دشمن راټینګ کا کم دشمن چې ستا د مور او پلار نه جامې وباسلې وي په جنت کې هغه دشمن سره دشمنی وکا هغه دشمن شیطان دی او داغه سره دشمنی سره د خپل حیا او پردې خیال وساته الله دې زمونږ په کورونو کې زمونږ په زنانو کې د حیا او د پردې والا ژوند دا راولي ځکه زما عزتمند وګورې د دې بې حیایي او د فتنې په دور کې د مسلو د پاسه مسلې راځي د مسلو د پاسه مسلې راځي 90% مسائل مشکلات اگر دې بې حیایي او د بې پردګۍ د وجې نه دي په کالجونو کې وګوره په یونیورسټو کې وګوره په مدرسو کې مګوره بل مې په موبایل کې یو نظم کته د جینکو د مدرسې دستاربندۍ پسې نظم جوړ کړو نو په هغې کې د مدرسې ول د جینکو تصویرانو مې راشه دا وګوره مونږ به یونیورسټو والا او کالجونو والا پسې خبرې کولې نو راشه اوس به مدرسو والا څه جواب ورکو او ما تاسو ته ویلو دا خو لا په نظم کې تصویرانو زمونږ چې په مدرسه کې چې کوم دی دستاربندي او ختم د قرآن پاکي او مونږ جوخان کې ګرځو چې ځان له په 15,000 جوړه والم پردي سړي سره خبرې کوو حالانکه په قرآن کې مې ویلي او مکه په ترجمه چې کوم قرآن هم ختم کړي په هغې کې مې ویلي چې پردي سړي سره به خبرې نه کوو مونږ بیا د نرشک پنیر باندې ګرځو زما ختم د کاکا مال خو ښکلې جوړه راکړه چې ښکلې پکې ښکارم بخاری شریف مې ختم کړي اته کاله مې چې کوم دی علم کړي بخاري او ترمذي او ابو داود او نور د حدیث کتابونو کې مې ښه ویلي چې د پردي سړي ته مخامخ کېدل ناروا دي او د بخاری په ختم کې چې کوم دی وګورئ نو هغه لړل تپلي چتني نو دا د شیطان کار دی شیطان مونږه ګوره یو انسان داسې چې هغه ته پته چې دا ګناه ده شیطان داسې کلاړي دی او داسې روان دی چې په نیکۍ کې مونږ ګناه ته ورړی مونږ وایو ګنې دا مونږ ښه کار کوو دا خو به زما د قرآن پاک ختم دی او د قرآن نه 80,000 شه او د بخاري نه 80,000 شه راشه ورشه په ګجو خان د 10 لکو روپو سودا وکړه د بخاري نه 80,000 شه دا بیا نه راځي نو ګوره په ښه کار کې شیطان دوکه کړو کار نیک دی شیطان دوکه کړلو ګناه طرف ته بوتلو لہذا 100% په دین باندې چلیدل پکار دی د شرعي پردې اهتمام پکار دی په خپلو بچو باندې ګورې کنټرول وساته زمونږ بچي زمونږ د لاس نه روان دي ګورې لاړل ما تاسو ته ووایي الله دې معافي وکړي دونه بد حال دی چې په مدرسه کې هم بد حال دی په ګجوخان کې هم بد حال دی د نشک پنیر کې هم بد حال دی او په هر ځای کې چې کوم دی نو د شیطان هغه هتکنډې او د شیطان هغه پنجې مونږ ته را رسېدلي دي آدم علیه السلام پسې جنت ته ورسېده نو ما پسې مدرسې ته نه راځي ما پسې به جومات ته نه راځي ما پسې به کور ته نه راځي چې آدم علیه السلام پسې جنت ته رسېدلی دی شیطان لہذا د ده نه ځان بچ کول پکار دي د شیطان د هتکنډو نه او د شیطان د منصوبو نه بچ کول ځان پکار دي او به څنګه بچ کېږي اب د دې قرآن په ذریعې سره بچ کېږو
چې قرآن راته څنګه وایي اکه شان پرده وکړو، اکه شان جون تیر کو، اکه شان جامې واچو، اکه شان پړونې واچو. جلابیب الله فرمایي جلابیب تاسو ته به راشي انشاءالله وروستو سپارو کې الله وایي زنانه به جلابیب اچوي. جلابیب څه ته ویل کېږي؟ جلابیب هغه پړونې دی چې د سر د ویښتو نه والې تر خپو تر نوکه پورې پکې زنانه پټوي، د دې د بدن پته نه لګي، د دې د جامو پته نه لګي. اوس خو هغه ټوپۍ والا برقې هم داسې دي چې زنانو لاندې کومې جامې اچولي، هغه جامې یې پکې ښکاري چې دې شنه جوړه اچولې ده، که زیړه یې اچولې ده، که سره یې اچولې ده. لہذا د پردې اهتمام پکار دی. چې کله په مونږ کې حیا راله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په چا کې حیا نه نو فصنع ما شئت، چې څه کوي بیا دې کوي، بیا به شیطان په د لوبې کوي. لہذا ځان د قرآن کریم د احکاماتو مطابق حیادار کو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د عایشې او د فاطمې د حفصې وغیره کم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانې وي صحابیاتو د هغې په شان ځان حیادار کو، نو یقینا خبره چې بیا به د فتنو او د مصیبتونو